او مخکې د سورت انبیاء نازل شوی دی پس سورت نوح او مخکې د سورت انبیاء نازل شوی دی مخکې سورت کې مسله بیان شو او دې سورت کې ترغیب ال تبلیغ مسله ورسو په بهادرای باندې د مخکې سورت کې دلایل بیان شو نو دې سورت کې زواجر ډیر بیانې چې سره د دلایل دې نه مني مخکې سورت کې هم مثالونه نو سورت ابراهیم کې هم ناشنا مثالونه ذکر کړي داود سورت تا الترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام الله مسله ورسو او د مسلې د رسولو یو طریقه ده هغه ده چې د قومونو عروج او زوال بیان کړه تذکیر بایام الله وایي چې زمادي پروګرام چا منلی دي یعنی اسماني پروګرام چې الله کوم راوړو پیغمبرانو هغه چا منلی دي نو هغه انجام شو او چې چاینو منلی نو هغه انجام شو نو لکه د تیر تاریخ تذکرہ بیان کی کوا تذکیر بی ایام الله سورۃ شپږ سبقونه ده اولنې باب تمهید ده دویم باب اخیری باب خاتمه ده فمنس کې سلور زل لفظ علم نه اول باب آغا تر اتم نمبر آیات پورې ده پدې کې داود صورت داغه وضاحت کړي تذکیر بی ای نا ترغیب ال تبلیغ توم الله دې لرا لګلې پیغمبران را لګلې او خاص کر موسی علی السلام را لګلې دا اولنی باب خلاصه اتم نمبر دا تمهید او دعوه ذکر کړي د نهم نارستو سلور زره لفظ علم داول علم نبات جدال المشرکین مع الانبیاء شکل انبیاء مسله رسي حق پر سره خامخا جګړې کیږي او خلکو باندې زړه خبره ټوپک لګي ترات لسم نمبر آیات پورې دویم ځل لفظ علم د نلسم نمبر آیات نه دی کې جدال المشرکین فيما بینهم شکل حق پرستو خلاف کړو نبي ابا خپل کې یو بل تغابي د قیامت په ورځ سرایت نمبر 23 پورې 24 نمبر آیات کې دریم ځل لفظ علم پدې کې علم صلۃ للفریقین مثالونه ذکر کړي د دواړو تر 27 نمبر آیات پورې 28 نمبر آیات کې سلورم ځل لفظ علم داغین رستو زجر او تخویف د 32 نمبر آیات نا اخیری باب خاتمه د صورت فدې کې دلایل عقلیه او نقل ابراهیم علیه السلام نه او تخفیف تفصیلا ختم د صورت چې په کومه شروع شوه چې په کومه باندې شروع شوه امتیازاتو کې سالور زره لفظ علم فردوا ایدیهم فی افواههم ناشنا مثالونه د ابراهیم علیه السلام د هجرت تذکرہ الف لام را کتاب انزلناه الیک دلوی شان والا کتاب وړو کې مګانا کتاب د اسمان نه د زمکه د پاره نظام راغلی دی سوړو کې خبره نه ده قانون انزلنا نازل کړه مې دلارا جامع د خیراتو
کتاب جمع کون کې د ټولو سکیمونو منصوبو او د ټولو محکمو انزلنا نازل کړم دې لرا نازلون کې الله دې نازل کړم دې لرا الیکا ستا طرف دال تخرج الناس من الظلمات دې لپاره چې توبه سي مقصد د نزول سلام نازل کړل دې تخرج الناس دې لپاره چې توبه سي خلق لرا لتخرج الناس چې توبه سي خلق لرا ویسا شیخ ابراهیم الله فرمایل شیخ القرآن رحم الله به شزدانو اما چې زمانه علاوه نور مولیان نو توبه دام نو هم چې زمانه علاوه نور حق پرست نو حق پرستومو خو هغه د بیان ته او د قرآن تعلیم ته کار نو ویلې اما ته کار وی هغه وی چې دا دومره هم نه دی اما ورته سو وی دې ټکی ته تخرجه کې باغی ویل نبی علیہ السلام ته وی چې تبه وباسي دا به نه وای چې عرب پلان کې به مسلو کی نه داستا هر یو د خپل ذمہواری وګڼي هر یو د خپل ذمہواری وګڼي چې زما خلق د تیارو نه رڼا ته وباسي چې هر یو عالم خپل ذمہواری وګڼي او مسلمان خپل ذمہواری وګڼي نو خو پوه شي چې انقلاب برازي کې بنا راځي لتخرج الناس د دې لپاره چې توبه سي الناس دانا چې تبا فرقونه بنا کوي ټول تبا مسله بیان یو شان الناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور د تیارونا رڼا تا ګور رڼا نور فطرت ته فطرت هغه د الله په جنګلو د الله معرفت چې انسان ځانو پیژني او انسان الله پیژني بس دا نور دی چې دې کې اړ یو پیژند بس وبشي چې ځان یې پیژند نو الله بس کی او پیژني چې الله یې پیژند ځان بم سکی او پیژني دا معرفت اصل نور دی دا فطرت د چا دی د انسان دی فطرت ته رکاوټ چې څه شی دی ظلمت دی هغه غټ درې دي فطرت من سلور خبرې ویلې وي که تاسو خیال توبه خو توبه الله دې رحم وکړي سودي سلور سيزونو طهارت اخبار الى الله عدالت او سماحت دا سي عدل پکار دا انسانيت ته نفسه انسانيت دې ته ویل کی دا چې د تیادی دا فطرت اوس دې تر کاوت درې خبرې غټه سو درې یو د انسان خواهشات طبیعت دا فطرت ترکاوت چې د چا باندې خواهش غالبي هغه د فطرت نه محروم هغه نور فطرت حاصلولې چې بچا خواهشات غالب او طبیعت د بدن غوښتي هغه د فطرت نه محروم دي دویم غلط ماحول آبائی رسومات وطنی رسومات قومی رسومات چې څوک په دې کې اخطاو هغه د فطرت نه محروم دي چا وایي زما پلار نیکه داسې کړي دي دا زمونږ ثقافت دی دا زمونږ تهذیب دی دا زمونږ کلچر دی دا ماحول ته ګوري دا سړی چرته هم فطرت حاصلولی نشي دی د فطرت نه محروم دی فطرت نه څه دی محروم دریم هغه دی سوء تعلیم غلط تعلیم انسان دی فطرت لچ کم تعلیم راغله دی چې اک نز زکای او داغي خلاف نور څه زکای نو دغه نور څه ذهن کې راسخ کیږي سوء تعلیم کاغه ارصد زکای خو چې هغه د فطرت سره موافق نه
چې د فطرت مقابل کې کوم تعلیمات دي او دا غره والی او هغه تعلیم کوي سوء تعلیم نو دې چرته فطرت ته رسیدلې دا درې غټ ظلمات دي دا درې غټ دي ظلمات د دې ټولو بنا په جهل خواہشات بس تک ان کے جاہل نے ماحول رسوم تقلید آبائی وطنی دا چسوک کی دے جاہل نے دیکھ پل سوچ کولے غلط تعلیم پسیزی صحیح تعلیم نہ رہی خود جہل نے دانو من الظلمات با دا دی دریو سی ظلمنا بلا تیاری دا دین ہے باسا چې دا پریدي دې به ال فطرت ته شي لاړ شي د دې ذریعہ څه شي دا صحیح تعلیم کتاب انزلناه روح چې کوم ځای نه راغلو فطرت چې کوم ځای نه راغلو نو روح د بارن راغلو ته تعلیم ولوم دو بارن راغله دې اک سره یو ځای کا دې په فطرت سره شنو خټه په بل اوس چې ته ظلماتو کده شرک ظلمات علی کده بدعت ظلمات علی کده قانون د غیر الله ظلمات علی کبد امنی علی کبه حیائی علی کار سالی ورجه به دریو ته کی دریو ته به کی من الظلمات دا تیارې ودا جمع نور مفردو ذکر انا د فطرت ته له تخرج الناس دې لپاره چوبا څخه خلق د تیارو نه رڼا تا باذن ربهم فی اجازت دربی په توفیق درب ددی دلته اذن مراد توفیق دی په توفیق درب ددی او توفیق چې الله ورکي نو منیبین لور کوي چاله ور کوي هغه رڼا صدا هغه اعلان نور څه شه ده باذن ربهم په توفیق درب ددی الى صراط العزیز الحمید الى النور یعنی الى صراط العزیز ونشوي دا بدل لري الى النور نه الى صراط العزیز الحمید هغه لار د غالب ذات زور او د استایلی شوی الله توحید عقلی عقلم داوي چې د خواته تک پکار دی بس د کار څخه پر خودل غواړي د خواته ځکه زمګه کې چې سدي اسمان کې د چاري دا الله وی د دنه علاوه بل سره نور ورکولې نشي الله الذي الله غزا چې سر دا غریا چې په اسمان کې زما کړي او چې څوک د نور نه محروم شو او استاد دعوت ټکراو کو دعوت ویل للکافرین هلاکت او رکاوټ د پاره د نمنون کو من عذاب هغه هلاکت څه دی دا عذاب سخت یعنی عذاب سخت وبیل هلاکت د پاره د کافرانو یعنی عذاب سخت هغه ویل څه شی دی یعنی من بیانیه یعنی عذاب سخت الذين يستحبون الحیات الدنیا دا سوق دي او دا الله د نور نه وسوک محرومه کیږي ګور داس شوی د خوست پویږي نه سوچ نه کوي کنه یا صاحبون الحیات الدنیا علی الاخره وشنو یا صاحبون الحیات الدنیا علی الاخره خواہشات بسرال کنه خواہشات راواغستل خواہشات او ماحول سکو راواغ عن سبیل الله صحیح تعلیم پر خود غلط تعلیم سکو راواغست ويبغونا وجا سوء تعلیم راغنه شبهات الذين كسان يستحبون الحیات الدنیا شاخو خی دا ژوند معمولی په بدل د آخرت کې حال الاخرت په آخرت ترجیح ورکي دنیا له په آخرت مونږ ویلو دنیا نه مراد مال او دولت او یا ارث چې دي دا شیزونه او د آخرت نه مراد الله دین پیغمبر الله دی ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق د دین د الله نه اده بندولو طریقې سری ويغونا وجا او لټې دې رکو غواله یعنی د خلقو په ذهن کې ښکارا کوي چې د لار صدا کاګدا دا لار کاګدا ويغونا وجا چې دې کې څه خیر نشته فائدہ به کې نشته دا نظام مخبلوي دا خلق دی په غلطي حساب کې ځان خراب کو فما ارسلنا دلیل نقلی راوړو جواز ته مې نه را لګلې نور پیغمبران مې دې له سکړو دې له مسلمان انبیاء کرام را لګلو
او نه مې را لګلې چې پیغمبر مگر په لبو لهجه د قوم یې لسان نه مراد لبو لهجه ته عربي پښتو اردو نه ده بلکې لسان نه مراد څه شی ده لبو لهجه نو چې بیان کوي نو د عوامو په لهجه کوي چا په خبره څه شي پوه شي بلسان قومه د قوم په لهجه باندې کوي شیخ صاحب وایي چې ته کله داسې بیان کوي چې د پولې په سر لار ده او په میز د پټي کې چره مې روي څنګه بغل مې زنم بوک په دی راواړو نو په دې باندې څه پوښي په دې باندې څه پوښي چې نیمه پښتو او نیمه فارسی وي وسا چې ابراهیم الله فرمایل وی چې تو وای لا اله الا الله نشته معبود برحق سوا د الله نه دې باندې تاسو پوهه معبود خود عربی لفظ دی برحق د فارسی څخه دی لفظ دی ما سوا د فارسی لفظ دی الله پیژنو مونږ او نشته ته کوم څه کو نو دا څنګه اچاري د معنی دی وکړه هم په عربي دا هم په فارسی دا هم په اردو دا هم په پښتو دا خو د اشعار کو خلق دا غي په لهجه سکا پوه کا شای پوه شي په خبره باندې بلسان قومي په لهجه قومي ليبين لهم دا ځکه مې را لګلو دا غي په لهجه ليبين لهم د دې لپاره چې بیان کړي تا احکامات د الله تخکار کی لتخرج الناس من الظلمات فيذل الله دا غي د بیان نرسو فيذل الله گمراه کې الله غ تعالی چې را دیو کی غسوکو ذدی او انادی فیادی من یشاء توفیق ورکیا چاره چې را دیو کی من یشاء سوکتی ما یونیم هغه الله رزور ورزاد ټول ته هدایت کول شي حالکه خو حکمت والا دی انابت والا ته کې بل چاته نه کوي ولقد ارسلنا موسی تخصیص بعد التامین وګوره موسی مم را لګلو ټول انبیاء مې را لګلو یو خاص کر څوک کو موسی تا تمویلی لتخرج الناس من الظلمات الى النور موسی تموی ان اخرج قومك من الظلمات او یقین لا چرا لګلم موسی سره د نو خپلنا تدې د پارا چوبا سقام لري د تیرو نرنا تا او طریقې دارا چو ذکرهم بیام الله یاد کړی تا هغه ورځ د الله نعمتونو تذکرو مکا او د عذابونو تذکرو وتا یقینا په دې کې خامخا نه خدي لپاره صبر کوونکو زکه په ورځو کې مصائب راځي نو صبر او په ورځو کې نعمتونه راځي نو وایذ قال موسی علیہ السلام بیان کو وګوره وقایع او بیان کړل کنه موسی علیہ السلام اذکروا نعمت الله نعمتونه او تذکر وذکرهم بی هغه چې موسی علیہ السلام خپل کام ته یاد کړي نعمت الله په خپل ځانونو هغه چې خلاص کړل الله تاسو فرعونانو نه رسول به تاسو سخت سزاګانی حواله لول به زامن تاسو او ژوند پر خودري جنہ کې تاسو او په دې کې بلاون امتحانو یا احسانو طرف تربیت کوونکی تاسو نه لوي وای استاذن ربکم لا دا نعمتونه د الله یاد کې نعمت د الله اذکرو نعمت الله تو ترغیب دی ذکر د نعمت سره د الله قدر کول الله قدر د الله د نعمت قدر کول یعنی د الله حق پیژندل الله حق پیژندل واستاذن ربکم او پاک اعلان وکړ تاسو لا ان شکرتم کتاسو قدر کو فلا زیدنکم خامخا زیاد پکم تاسو له نعمت به زیاد کم او کتاسو نا قدر وکړه یقینا عذاب زماده خامخا سخت باندې رومي ذکر کړی دي په کفر نعمت شکر نعمت افزون کند او کفر نعمت اسکفت بیرون کند شکر نعمت افزون کند شکر د نعمت د الله چې ده دا به نعمت نور سکی سیوا کی او کفر نعمت اسکفت بیرون کند دا کفر د نعمت به د لاس نه سکی دا به د لاس نه وباسي محروم بشي ولا ان کفرتم کتاس انکار کو یقینا عذاب زماده خامخا سخت او موسی علیہ السلام کتاسو نا قدر وکړه تاسو ان تک فرو کنا قدر کوي تاسو هغه سوچ بزما کې دي ټول الله ته څه نقصان نشته فإن الله یقینا الله خامخا پورا حمید او استایل شوی علم یاتکم دویم باب اول ذل لفظ علم
تدین ارستو جدال المشرکین مع الانبیاء انبیاء کرام خپل ډیوټي کولا ذکرهم بایام الله اخرج قومک من الظلمات الى النور خپل ډیوټي کولا قوم سکه وګورته د قومونو رد عمل او د هغه حماقت دی په تیاری کې سړي پراته دي سکی تیاری کې پراته دي نو الله رب العزت دا توحید نه فائدہ وانه غسلا دا انبیاء نه فائدہ علم یاتکم نبو الذین آینا دراغل تاسو ناشنا خبردار کسانو من قبلکم تاسو نه مخیو قوم نوح علیہ السلام دا دیانو سمودیانو او دا کسانو من بعدهم چې پس دینو لا یعلمهم الا الله ندی معلوم دی بگر الله تا تفصیلا چاته معلوم دی الله تا جاءتم رسولهم بالبينات جاءتم راوړو دی تا پیغمبرانو دی صاحب دلیلونه یا راغلیو دی تا پیغمبرانو دی سره د دلیلونه دا څه نو چې ګینه پیغمبرانو اجمالی سوکړه خبر وکړه او ګول مولو شین شینو غون غون داسې سوکو بیان وکړه انا بالبين نا واضحه بالکل بلسان قومي خپل واضحه بالبينات صاحب واضح دلیل سره فردوا ايديهم في افواههم قران کریم داسې یو تک راوړي شاغه ډیرو مانو تسوي شامل او هغه پورا نقشه په یو ټکی کې دا د قران کمال کافران چې حربه کوي او اول دای چې د داعی خله بند کی او دا دعوت بند کی نه لپاره مختلف حربي استعمالي حربي استعمالي کله حربوي د ټوکو د استهزاء سوي دا یو طریقې لکه پیروان وي الله تستنیو هدي سوي دا یو حربي ټوکې او استهزاء خبر باندې پوښتنه دویمه حربوي رغب جماول دریمه حربوي طاقت استعمالول طاقت استعمالول پدیو نشي او ځای لګیاوي نو فطرت خوريږي نو سالورم بیا پزان چکونه لګي بیا پزان څه لګي دا قران دا سلور واړه خبره دلته کې راړي تو توجه کوا فردوا ايديهم في افواههم واپس کول دي کافرانو خپل لاسونه خپل خلوتا ټول ضمیرونه کافرانو ته شو واپس کول دي کافرانو خپل لاسونه خپل خلوتا استهزاء لپاره ټوکو لپاره دا یو حرام لکه دې لپاره چې دا داعی په خپل موقف کې لکه کمزوري ویلو کوم ان اولای باننا كذلك فتنا بعضهم وليقولوا وكنا هؤلاء من الله عليهم اول کې ذکر عليهم دا ټول دغه نو دا استهزاء خپل لاسونه خپل خلوته واپس استهزاء ده دیم پدی اونې شو دای لګیا دی هم درم دقه معنا واپس کړل خپل لاسونه خپل خلوتا د پاره د اشاره د چپ کولو خاموش روب کایمول خبردار وشو خپل خلوتا لاسونه واپس کړل د پاره د اشاره د چپ کولو نیلوس ابراهیم الله چې د آیاتونو لفظي معنی نکړه فردوا ایدیهم فی افهام تو انہوں نے کہا خاموش بس دا سلو دا دویمه معنا پوه شو دریمه طریقه دک ما دریمه لک بدلوس ما وی رعب جمع دا طاقت استعمال فردوا ایدیهم واپس کړل د کافرانو خپل لاسونه خلو د انبیاء او تا قدرت استعمال مکو خبره کوله یکادون یسطون بالذین دا اوس بیا چې څنګه دی
کاغه پتا باندې کاغذي کاروایی کوي چې د درس کې دنه مسائل جوړیږي لہذا بند شي کله سپیکر در باندې کار څه طریقې سره صحیح ده کته تاسو اسه غپی خبرو کوم که در باندې سګلو سپیکر باندې کنه مخ کې نه وځوي بند خدا خوشاله په دې سره جګړه مکو هیڅ نه دی لو سپیکر بند وای مهنتو کا کسان کې نه وځم لو سپیکر نه یو چونډه نه سوار نه جوړيږي یو چونډه نه سوار نه دي داسې نه جوړي هیڅ فائدہ نشته کسان هغه چې تا تکې نه استل بس فرد وای دیو من خپل طاقت استعمال اول استاد تا خلاف چې ستا आवाज بند کی ما کول یو ویل کنه بس هغه بیا رنګو کو سیاسي طاقت او کا فوجي طاقت او کو پولیس طاقت او کده پیسو طاقت او کده وسلې طاقت او کده بدنامولو طاقت او خو چې ستا आवाज سکی پوښوي پدېونه شو ته بیا هم لګیای دی باندې پوښوي کنه خپل لاسونه غفرت دوی دی هم واپس کړ خپل لاسونه خلود بیا هم یو په کله سره اسکی مکه خبره بس خپل طاقت استعمالو په خلود چا باندې درم سالورم اوس په دیونه شو دعوت خورید فرد دوی دی هم فی افواین واپس کړ خپل لاسونه خپل خلود ته په ور د چخ لګول اوس په ځان تک لګي کل موتو بغیظکم چې تشتکي نشته قرآن مجید عزو علیکم الانامل من الغیظ حق قدر ترى وطریقه بدل متشابها دغه مطلب دی کنه فردوا ایدیهم فی وقالوا او ویل دا ما صرف اسانه چې لکه سړی به پوښي نور د دینه ډیری معنی شاپور عبدالرحیم شیخ صاحب افضل البیان کې لیکلي ډیری د دینه دا ځان لګوري وقالو انا کفرنا ویل یقینا موږ انکار کړی دا غي مسلې نه چې تاسو را لګلی شي پاغي باندې او یقینا خامخا موږ په شک کې دا غي نه چې تاسو را بلې موږ ته تدعونا چې را بلې موږ هغه ته مری پکلک شک کې خالت رسولون نو ورته پیغمبرانو دا الله بارک شک کوي تاسو پیدا کون کې د اسمانونو زمکه را بلې تاسو لرا دعوت پیدا وته ذکر کوي ګور تاسو کې خیر دی رابلی الله تعالی لرا زمون په ذریعہ لیغفر لكم د دې لپاره چې بخنو کتاب ستا د جرمونو تاسو او اخرکم الى اجل مسمى او رسو کتاب سره نیټه مقرره تا بیا عذاب قالوا ليوتوين انتم الا بشر جدال المشركين معل قالوا ليوتويل يقين انتم تاسو الا بشر مثلنا مگر بني ادم یې زمون غونته کې تريدون اراده کوي تاسو انت سودونا چې بند کې موږ لره دا غنا چې مونږ دې موږ پاګوان خپل مشران فاتونا بسلطان مبین راوړې موږ ته معجزه صاحب او دلیل صاحب پیسا شیخ ابراهیم الله فرمایل په مظهری لیکلی دي چې وای بر قومه کې بوترا سجده به حجت کند وای بر قومه کې بوترا سجده به حجت کند با رسول گویت کې فاتونا بسلطان مبین و باغ قوم تف او افسوس وای بر قومه که بوترا بو سجده به حجت کند چې بوت ته سجده کوي به دلیل او ته کوي او با رسول گویت که فاتونا بسلطان مبین پیغمبرانو ته موږ له توحید دلیل راوړل فاتونا بسلطان مبین راوړې موږ ته معجزه صاحب پیغمبرانو ته وې دیتا پیغمبرانو دی انانو الا بشر مثلکم نیو منگا مگر بنی آدم ستاسو غنتا ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت احسان کی آغا چاوانی چرادیو کی دو خپلو بندگانو نام ستاسو بشانت انسانان یو خو پا منگا اللہ سکڑی دا وحی او پتاسو سنشتے فما کان لنا تاسو ای معجزہ روڑی نشتے اختیار زمنگا فما کان لنا او نشتے اختیار زمنگا انات یکم بسلطان شراوڑو منگتاو سموجزا الا باذن الله مگر په اجازه د چا باندې دا الله په حکم دا الله تاسو موږ ته تکالیف را رسوي دا خود جوابونه وکړو او تاسو موږ وهاي دا کوي شړای نو علی الله په الله باندې ځان وسپار ایماندار فمالنا وسشری موږ لرا
الله نه توکل علی الله چې موږ بزان نسپارو الله ته فقد هدانا سبلنا او یقینا خودلی موږ تلار خپل منافع د دنیا د دواړو دارینو سبلنا منافع د دارینو فقد هدانا سبلنا او یقینا خودلی موږ ته لار د کامیابی زمونږ او د فائدو زمونږ ورنصبرن علی ما زیتمونا او خامخا موږ به صبر کوو هغه باندې ازیتمونا چې تاسو تکلیف را کوي موږ ته تاسو موږ درد وای په دې به موږ صبر کوو او په الله رضوان سپارون کی وقال الذين اسبیا ورته وای او یا کسانو چې کفر کړل پیغام کفر کړو فقال الذين یا کسانو چې کفر کړو لرسول خپل پیغمبرانو ته خامخا وبشړو موږ تاسو سره د ملک خپلنا موږ بدل شناختی کارت بلاک کو او موږ بدلام ذل بدر بدی کومل بدر بدی کو نشنلټي بدل سکو ختم کو دانو خرجانکم من ارضنا خامخا وبشړو موږ تاسو د ملک خپلنا دیم چانس داوي کمل کې پاتې کیږي نو آئین به منئ دستور به منئ او کدا سنین بیا بدل شناختی کارت بلاک کو او لا تعودن فی ملتنا او یا بشی تاسو زمون په دود دستور باندې زمون په قانون باندې پاو الیهم ربهم ویقل الله رب العزت ویقل دیتا رب دی لانو لکن الظالمین شخامغه تباب کوم د ظالمان سلطنت ظالمانه نه پاتې کیږي چې کوم قوم ظلم شروع کو عوام ظلم شروع کو پوښه چې بعد د دې ورځې شپې کمی دي لانو لکن الظالمین شخامغه تباب کوم ظالمان وانس کننکم الارض او خامغه سوګم بکم تاسو رب ملک من بعد پس دینا ذالک لمن خاف مقامی و خاف معید هیڅ قوم را رس خدا رسوا نه کرد تا دل صاحب دل نعمت بدر یو قوم چې الله رسوا کوي حق پرستو ته علماء کی ذالک لمن خاف مقامی دا وادم تپار دا غچا دا شریک د پیشه زمانہ یریګ د ودریدو د نگرانه زمانہ فخاف وعید او یریګ د عذاب زمانہ واستفتحوا او دی طلب د فیصله وکړو واستفتحوا دی طلب د فیصله وکړو وخاب كل جبار عنید او ناکام دی او تبا دی وخاب كل جبار عنید او ناکام دی اړیو جبار ځانو چتهونکې چې ځان د پاسه سر نه مني فزان د چا قانون او حق نه مني حانید او من کون کې د دین او د حق من کون کې حانید ډړه کون کې د دین نه یاره د آخرت ذکر کوي من ورائه جهنم اخو اردین دوزخ ته وایسقام ماء سدید سکاول وشي په دی باندې او بود وینو زو خاو به پس کولول شي من ماء سدید یا تجرو ګډ به تیرې دی لره ولا یکادو نزدین دا یسیغه چې تیر کې دی لره یعنی تیرول خلالوی خبره ده تیرول ته سم نه نزدیم نه ویاتی الموت او راځي به د مرګ د هر طرفه خو مړ کیدون کې بنئ هر مرګ اسباب بسی را رواني ولا کمړي کی با الله دې محفوظ کړي ومن ورائه عذاب غلیظ اخو اردین عذاب سخت علاوه دین یو بل له سخت عذاب دی یاره دې خو نه کمال کړی بلانه اعمال کړیو راغه جواب مثل الذين كفروا مثال لا کسانو چې کفر کړل دي انکار کړل در خپلنا کارما د نشتدت بیریو نو بشاند سیلای دي کارما د نشتدت بشاند ایری دي اشتدت بیریو چې توندرا شي سخت راشي په دی باندې سیلای فغرض د چپړ کې فارض وچا کی فرض د سخت طوفان کې د جپړ فرض کې نو ایرادا په میدان کې پراته ده او تیز سیلای به څه شو را لا وچا کړه سره د ساس کې بکی نشته د جاکړ راز ده صحیح ده څوک جاکړ وي څوک جپړ وي څوک طوفان وي د طوفان راز ده او د سیلای پیراله نو ټولې ریبه په ځای پرتی کنه ها پاتې په کې سي ټول بسکی والو
دک شانته د مشرک اعمال دي د کړیو خیراتونه کړیو یو سو بل سو خدا الله نه انکار او شرک کړو نو چې څنګه مرګ شي راشي دا مرګ ته د سیله ده کش مونږ ویلو چې بل دار ته عمل بدلیږي هغه زور د ایمان او د اخلاص وایي چې دانی نو د دې دنیا نه بلې دنیا ته منتقل کېدلې او تشبیه ول دې ری سره ورکړه شیره دې است کار نه سیوا د ناسوارو بل څه ګړو په کار نه راځي کار ما دې نشته په خوا به ناسوار نو چرته کنه انو مفسرین دا لیکلي چې دا وړو د کار نه ده اوس په کې موږ خامخا استثناء کوو مجبوری ده څنګه خپل شی دی غلی کار ما دې نشته دا بیریو مولا او طالب سره ډیر بس کوي چې دې په غاڼه کې نه سوال خدای دې څه څه بد خاري خمو کړه روزه کې پرې خودي شي نر سره چې پرې دي اراده کوجه کې پرې خودي شي د ساشه څخه خبر دوره غیرت وایي ډیرم دوره بس معمولی هم کرما دې نشتدت بیریو پشان نیری چې توندراشي بده باندې سخت شي بده باندې سیله فرض جاکړ کې او فرض جپړ او د طوفان کې لا يقدرون بوس نه لري دي باغبان داغنه چکړي دي پسوهم ذالک هو الضلال البعید دا د گمراهی لري د حق نه دریم ځل لفظ علم دویم علم ترى ان الله خلق السماوات جدال المشرکین فيما بينهم اول دلیل عقلی ذکر کړي او بیا د آخرت نتیجه شانبیاء سره حق پرستو سره دنیا کې انخته او دا باسونه او سره کول چې د مخ کې ولیدل نو آخرت کې بس په شانتی یو بل تغاپی لیډران او کارکونان به یو بل تسکیږي غاپی به غپا وي او بیا به غټ شیطان سره مکالمه ها ټول ذکر کوي آی فکر دې نه کړي چې یقینا الله پیدا کړی اسمان نو زمکه لپاره دا کار کولو ان شاذبکم خیرادو کې الله رب العزت ختم کی تاسو لرا او را بولی مخلوق نه وي بل مخلوق براولي تا یعنی دا نه دګینی چې دا دین پتا پورې دی فیات بخلق جدید او را بولی الله رب العزت مخلوق نه وي فما ذلك على الله بعزيز او نه دا الله تسکرانا وبرزول الله جميعا يرد اخرت او مخامخ بشي الله تطول دا د اخرت تذکرہ کوي د وقایع د ایام الله وبرزول الله جميعا او مخامخ بشي سامړه بشي الله تطول فقال الضعفاء نو بوي الضعفاء کمزوري یعنی غلان دي درجه والا مریدان کارکنان چې کم نچله طبقه والو للذین تفردا کسانو چې ځان معتبر ګڼلو هغه غټ درجه والو سبو ته وي اول بو ته وي ان كنا لكم تبعا یقینا موږ تاسو تابعداري کوله په دین او په عقیده او په قانون ارث کې موږ تاسو مانلا موږ به پرتګم ستاره جنډې نه جوړو فالنتم مغنونان دا اوسه ته مطالبه کوي موږ به دنیا کې تاسو ته درخواست راوړو موږ ورته وی چې موږ له سپوږمۍ ته سړک تابه منظور کړي کیږي او موږ به دې ځای ته دا پکار دي صبراته یو وبشي د خط په دراته سکو اوس زمونږ یو درخواست موږ راوړل ټول به تراجمه جی ست درخواست موږ له دوزخ کې چټي منظور اتواری که جمعې په ورځ پکې راځه منظور کړ چټي منظور کړ پیر ورځ مقرر کړ نایان ورځ خیر دی یا کسابان ورځ نه ورځ مقرر کړ طالبان ورځ مقرر کړ زیارت جمعه مقرر کړ خو ورځ ته کړ مقرر کړ یا لوګون ته کې گزاره پکې وشي فالنتم نای تاسو بچ کون کی منګلا عذاب د الله نه معمولیوم تلک گزاره پکې وشي هغه به ته جواب کړي خپل لو هدان الله ولا هدینا کوم تاسو چې موږ په سر روانو دا موږ کم پرې ون مرکز کې نه یا موږ نه کمی مدرسې نه پاره غو تاسو زموږ په کونه کې جنت ګورئ حال تاسو کم موږ په سر راتلې موږ په سم لارو خو دنیوي مقاصد لپاره تما په سوي را روان وي ما کې د ځان لا پایده و اوس په ما په سلی کې ځان لا په دوزخ کې موږ ځان له سونو شو ګولن طالب شو لو هدان الله ولا هديناكم لو هدان الله ولا هديناكم کله هدایت کړو موږ دا تاسو ته موږ هدایت کړو موږ خپل دغه لاندې پکلای و جوړ تاسو
سواء علینا اوس چې سورونه سونه جوړیږي ځان مستړه کوي خو په ترتیب سوځي بس سواء علینا برابر دی په مونږ باندې فریاد کول زمونږ یا صبر دل زمونږ مالنا مما استشهد زمونږ لره خلاصون ټول به مشوره وکړي چې دا ټول رامیتوب د شیطان دی دا دنیا کې چې ساره میتوبونه کړي دي مونږه دا مونږ د شیطان د وجې کړي دي راځي چې غل ورشو ټول به ورشي چاله شیطان لا چې دا ټول رامیتوب خوستاو ټوله مسله تا جوړه کړې و نو اوس څوک دې چټي موټي منظورول شي دا څوک شیطان مو زه کم کم له جواب ورکوم دا خو یو نه دی لګا بلا مخلوق ته کم کم لواغه آدم علی السلام نه پکته بلا مخلوق راغله بلا څه تیر شي چې کم دو ځخیان دا هغه وختونو نه نه بد دغه دی امت ته لګا ټول بکې نه دا اور منبر ته بس شي خو خيږي دا تقریر وشورو د شیطان تقریر ته ګوره دا د دوزخ تقریر د اور په منبر چې کوي هغه الله مونږ ته نقل کړی دی د دې لپاره چې مونږ شیطان ملګرتیا ونکړو او د شیطان د ملګرتیا نه څه شو وقال الشیطان او بوای شیطان پاو کې چې فیصله کړی شي معاملات ټول معاملات ختم شي جنتیان جنت تلل شي دوزخیان شیطان باوله خبر راوړي ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم الله ویلو چې منن کو لباغ نه منن کو دوزخ الله ویلو اب بالکل چې څنګه ویلو وک شانته وکړو ما ویلو چې ومنه ما په شي دا څومره مسله نه ده ووعدتکم فاخلفتکم سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ما وعده کړی و ما ته نکړه هیڅ ختم نه د سیاسی وعده څه شي شیخ الحدیث ابراهیم الله تعالی فرمایل وی د سیاسی وعده څه شي د خریټي هیڅ شی نه دی وعده نه وعده تاسو خبره سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں دا بالکل دا خبر نه تاسو یې کده کې کنه ولکه دا ماته داسې کسان اوس معلوم دي چې لکه هغه دا خبره کړې و او زمون اوس صدر چې زردالو شه هغه دا خبره کړې او مقیره ته هم یاد ده او چاته چې کړي وغیرہ ته هم یاد ده تاجی ته کړي دا دی وای دغه شانتي چې سیاست میں کوئی بات حرف آخر کوئی بات حرف آخر نہیں ان الله وعدکم وعد الحق یقینا الله لوس کړو تاسو سره لوز رښتیا فواتکم ما وعده کړو تاسو سره فاخلفتکم نو ما ته میکړه وعده خلاف نو کړی څه دیم تاسو ما ته وایي چې تا مونږ گمراه کړو ما سره پړیو ما سره ټوپکو ما سره لوړو چې ما په تاسو به سره اغستې پراته نه لتاو کړی او خولي می ده چې شابه او دا بي دیني بکوي ما څه کړو ما کان لی علیکم من سلطان نو زما پتا سو څه قسمه زور او تسلط وسوسه او خدان له خبره وا دعوتو ټیک تمام چلول دي زما مقابل کې پیغمبر هم څه کړی دی چلول دي داعیان هم چلول دي عالمان او تبلیغیان هم چلول دي ته چې ما په سرات لغي په سولې نتلو په دور دی وځي دي شاغي په ما په سرات لغي په سي ول نتلې وستو وایا د ملامت ته قابل کزو زما خو کار تاسو گمراه کول ما خو به دا دعوتونه چولول وسوسه به مس کولې چلاولې خو زما مقابل کې خو پیغمبر وکړه تا دا غول نه مانل چې زما منه ما به بي دینه ته سوق تر تا به وی شو بو تعالی اوس ما په راځي الا ان دعوتکم ما صرف دعوت درکړو تاسو سلام یا په خپل یا خپل یو کوتره په تاسو کې تیار کړو لګا دعوت بالواسطه یا بلا واسطه الا ان دعوتکم مگر ما تاسو را بلی وی گمراه تا فاستجبتم لی بلذا سین تیرا فاستجبتم لی تاسو په خپل اختیار مکمل منل زمانه مکمل فلا تلومونی نو ملامت کوئی ما ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما نبی مصلحکم اوس خبره ده چې تاسو وايي چې دوزخ کی چټي سکا منظور کا زه په خپلم خطوط پروت تاسو پراتی ما نبی مصرخکم نعمت فریاد قبل انکه تاسو او نه تاسو زما فریاد قبل ول شي دلته د چا چلیږي او تاسو ویلو چې دې صدر کړ انی کفرتو زه بالکل منکر موصوف انی کفرتو یقینا ما انکار کړی دا غنا چې تاسو یې صدر کړو ما پن قبل په دنیا کې زوم د الله سره صدر کړم یعنی د الله د عبادت په ځم زما عبادت
کړو الله تعبد الشیطان او د الله د اطاعت هم نه کو زما اطاعت هم څه کو زما دا غین انکار دې نه به کو ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان دل د عذاب دردونکې اوس تو وایا په خو خیار استاده کدا غواړي کدا فزان دې کم سود دې دک دې فزان سود دې چې شیطان د لپخلی کې صفقونه در منډي او سر دې وتکته نیولې کدا را روان ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات کم دې فزان سود دې دا وادخل الذين او دنه وګړي شي هغه کسان چې ایمان راوړل دي ته پیغمبر او د داعی یو منل وعملوا الصالحات او کینه کملونه باغونو ته چې بیګ بلاندې راغنه سندونه همیشه وي پدې کې اجازه درابي تحیتهم فی سلام او ملاوی دل دی پدې کې د سلامي سلام سلام داله دې په دې کې د سلامتی اوي علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه دریم ځل لفظ علم او پدې کې علم صلۃ للفریقین د دواړو مثالونه ذکر کړي یو منون کې شو یو نه منون کې شو یو داعی پیغمبر هغه له تخرج الناس من الظلمات الى النور داعی مهنت کوي چې خلک د تیارونو رڼا ته سکی راو باسي خلک وسر لګیا شي سبقونه ورکول سکی شروع کی نتیجې دی واورېدلې اوس راشه د دواړو مثال وګوره داعی د پیغمبر आवाज داغي مثال د کلمې طیبه د شجرې طیبه ده او د شرک مثال د شجرې خبيثه ده د شجرې خبيثه د دواړو مثال وي حق خبره ده شرک پایدارو شته اوس انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل او توحید چې د دلته منلو په قبر کې بدی پریدي ها میدان حشر کې بدی پریدي جنت ته بدی سکی اوبه ملګری شجره طیبه ده او شرک چې دی ناغا شجره خبيثه ده مثال ذکر کړي اول اسانه طریقه د ټولونه شاول الله رحمه الله تعالی فتح الرحمن کې لیکلی ده چې کلمه طیبه عقیده طیبه مسئله توحید د انبیاء دعوت چره دا د حضرت القدس سے ہوتے ہوئے کوم ځای نه راغله ده حضرت القدس نه راغله ده د جبريل په ذریعہ د انبیاء په ځړ باندې آدم تا نوح تا ابراهیم تا موسی عیسی تا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء زلون ته څه شوی ده راغله ده د دې انبیاءونه د مسلمانانو زلون ته څه شوی ده منتقل شوی ده زلون ته څه شوی ده منتقل شوی ده د دې سند مضبوط دي د دې سند څه شوی ده مضبوط دا دلته په مضبوط فزړه کې ده په مضبوط ځای کې ځای څه کړی دی نیولې دی دا د موحد په زړه کې دا د موحد زړه نه زړه ته راغلی دی د انبیاو د زړه نه د انبیاو زړه ته راغلی دی د جبریل علیه السلام د وحی په ذریعہ جبریل ته ملاو شوی د حضرت القدس نه دا د تجلی د الله رب العزت د تجلی اعظم نه دی دا د التن راغلی دی د دې مسلې دا سند دی وایي کنه دا د مسلې څه دی سند دی وفرق حافظ دا به سند نه ده دا کلک او مضبوط او ټوس مسله ده شجره خبيثه شرک دا ردی دنیا پیداوار دی دا ردی دنیا څه دی پیداوار دی د دې فرض سند نشته فرض سند نشته دا ردی زمکه د سر د پاسه ده د دې اسمان کې څه سند نشته حضرت القدس سره د دې څه تعلق وایي کنه دا غي څه تعلق مولانا کوئی مسئلہ دا اسانه طریقه دویمه هم اسانه هغه دا ده چې دی مثال کې یو ونه ده زمکه ده او سیلی دی مونډه ویخته سانګری او میوي دا ونه د ایمان ده ونه د ایمان زمکه زړه د موحد ده زمکه زړه د موحد ده جړی چې دین دا تصدیق ده جړی څه شي تصدیق
ویخې چې دی تنی نو دی اقرار دی څه شی دی اقرار او سانګي چې دي نو هغه عمل دی او میوې چې دي نو هغه ثواب دی میوې چې دي څه شی دي یعنی د موحد په زړه کې د ایمان بوټه وکړل شو او دا تصدیق ته مضبوط ته ذیل مضبوطی دي او اقرار په خلی باندې کوي او عمل باندې ښکارا کی عمل سکی ښکارا کی د عمل وی بخوري هر وخت د اول د عمل میوه سکی دا یو فکر دومره شوا چې د توحید مثال د شجرې طیبه سره وي څه سره وي شجرې طیبه سره د ونې سره نو یو خدا ده چې ونه وکړي نو خیال به ساتي او به وو تاسو کوي اته حفاظت پې کوي صحیح ده نو د خپل ایمان لپاره ترقی ورکړي د قران په تعلیم اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان دې ته وونه او به وو تاسو حفاظت پې کوي والحافظون لحدود الله دا سيزونه خرابي ایمان څه کوي خرابي نو د دې نه بزان څه کوي بچ کوي چې ایمان په کوم سيزونو خرابيږي د ایمان به حفاظت د ایمان به توحید به څه کوي بل او سره دا چې د میواداري ونی سره څه درکو مشابه چاته میواداري ونی سره په پښتانه وي په میوادار ونه تلوريږي کانی نو ورته ګوره چې باردار ونه سکا په باردار ونه تلوريږي کانی ورته ګوره چې باردار ونه سکا تا باندې وکانی راوريږي خلاف پکېږي خو ته د توحید میوه ارتاوي لکه لوی ځوان علی رحمت وي من شاخ بلندبار پرزمه وي توحید من شاخ بلندبار پرزمه وي توحید از راه گذره سنگ زدن یار ندارم زد توحید نډه کونه ما توحید نډه کونه لار والا تیری دن کې په ما کانی راولي زما په پروا نشته زول صبر کوم میوه ورکوم صبر توحید میوه ورکای دا ستا کار دی خلاف پدې کیږي کنزل بدې کیږي به خطب لګیا او د توحید میوه ورکای فکر دې نه کړه څنګه بیان الله رب العزت ناشنا مثال د کلمې پاکي خاشجرتن طیبه پشان د ونی پاکیزه او کلکه اصل ثابتون چې ویخ داغي مضبوط ته وسانګي بردي توتی کلا کلاین اصل ثابتون ففروا فی السما راوړي می ویخ په پار وخت کې باذن ربیا په اجازه دربي ويضرب الله الامثال بیان الله مثالونه د بار د خلکو لعلهم يتذكرون کې دې شری نصیحت قبول کی ومثل کلمه خبيثه او مثال کلمه بیکار د شرک ګنده کلمه د شرک کلمه یو خو خبيثه ده ونه ده خبيثه بیکار بوټه دلته شجرې نه مراد بوټه والا کا شجرتن طیبه لک بوټه کمزورې معمولی لکه ترخین دوانه مړغونی چې د اوپره غونته کې د زمکه په سر ده د زمکه په سر ده نو چې داسې کې ولا کنه نو ته هیڅ نه بس خبره ختم که معمولی غونته کې باران لیټ شي او چي او په لار باندې بيزه تیریږي نو چې په سر داسې کې بيزه تاو کې خپه هراوته تاغیر کلکواله په ځمکه باندې ثبوتي حالشته دغه شانتي شرک ته شرک د انسان په ځړ کې ځای نیولې نشي دا برابر دی نو تدې دا مونږ ته ښکارا کوي موحد ته وایي چې شرک د فطرت خلاف دی نو مهنت لږ غواړي خو پکار دی دا چې کله مشرکان کلک شي دا یو وجه د دې دا ده چې یو مهنت کم نه ځکه شرک ال تډیر وخت تیر کړل هغه سره په بدن کې نو لک شوی دی نو مهنت لک څه غواړي ډیر غواړي مونږ په یو بیان براوځي نه لګونته کې ډیر غواړي دوی مداده چې هغه سره بهیمیت یو ځای شوی دی نو زد او عناد سره یو ځای شوی دی کدا زد او عناد ماحول دا چې کوم حجابات ثلاثو دا یو طرف تکا نو په یو بیان مني بالکل
و یو گزار بل غواړي او را نړېدلې امریکا ده په خوا به خلکو داسې یو گزار بل غواړي او را نړېدلې امریکا ده دک شان د موحد په اخلاص سره د توحید یو بیان غواړي شرک ټینګېدلې شرک له ثبوت نشته دا په زړه کې ځای نشي نیولې څنګه دا فطرت خلاف دی کاشجرتن خبيثتن پشان داغه بوټي بیکار دی اجتثت من فوق الارض چې پاسان را نړول شي د سر د ځمکې نه چې پاسان راوچتول شي راستل شي سر د ځمکې نه مالا من قرار نشته دې رکلکون ثبت الله الذين خلقه الله رب العزت آکسان بشارت ورکي خلقه الله رب العزت آکسان چې ایمان راوړل په خبره کلک باندې کلک خبره لا اله الا الله شلحات الدنيا په دې ځوان لاند کې الله کلک کړی دي پارو ارشوی دي خو توحید پر خودلې نه فلوړو والے شوی دي خو توحید پر خودلې په شګو کې سملول شوی دي خو په دې کې تک شوی دي خو توحید پر خودلې بالکل تک شوی دي تک شوی خو لکه توحید پر خودلې بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وآخرت كيوم ويضل الله الظالمين او گمراه کې الله زديان او عناديان دا چې کم خلق توحید نه مني دا زدي او عنادي دي ظلم وکړو ويغفر الله ما يشاء کې الله رب ذات چې را دیو کی الم تر الى الذين آی فکر دینه کړه کسانو ته بدلوا نعمت الله سلورم ذل لفظ علم او زجر او تخفیف پدې کې آی فکر دینه کړه کسانو ته بدلوا نعمت الله کفرن چې وای غسته په نعمت د الله نا قدرې د الله په نعمت څه واغسته بدل ک نعمت د الله په نا قدرای یعنی په کار سو قدر او د هغه په ځای سره واغسته نا قدرې را واغسته بدلوا نعمت الله نعمت د الله پیغمبرو او نا قدرې ولا وکړه د شکر په ځای نا قدرې وکړه نعمت د الله قرانو داغه په ځای نا قدرې وکړه نعمت د الله رب العزت اسلامو داغه په ځای نا قدرې وکړه انو دیموکراسي راوغستی بدلوا نعمت الله بدل ک نعمت د الله بنا قدرای واحلوا قوم او دیرای خپل قوم په کوړ د علاقت کې یعنی نور خلق لهم دا دعوتونه ورکړل جهنم هغه دار بوار کم نه جهنم یا سلاونا چې ډډو بشری په دی باندې او بد زیاده پات کېدو هغه بدلو نعمت الله سره تفصیل له بدلو وجعلوا لله اندادا او ګرځي دی الله رضا الله غون تک نور واحلوا قومهم تفسیر کې ليضلوا عن سبيله دې لپاره چې غلط کړي د لار د الله نه ورته وای تمتعوا تاسو فائدہ حاصل کړئ فائدہ مزي والي اذا سره د شرکا فاین مسیرکم الى النار یقینا تک تاسو ورته قل عبادي وای بندگانو زماتا هغه وخت اورته چې مان راوړل یقیم الصلاه چې درې دي مزلرا امور مصلحه راوړل یقیم الصلاه امر ده کنه قل نرس راغله ده امر بالام قاعده ده چې قل نرس امر حاضر نرس راشي دا مضارع نو دا په حقیقت کې امر بالامي فلان ته حذف شوی ليقیم الصلاه ده ودرې دي مزلرا ان الله سره تعلق برابر کی وينفقوا مما رزقناهم او لګری داغنا چورکړی می دی را پټو خارا مخیر دینا چراشیا غرض لابون فی ولا خلال شنوی اغسل او خرصول بدی کې انو دوستانی پالل الله الذی خاتمه د صورت بدی کې اول دلایل عقلیه ذکر کړي او معنی ته پیغمبر دا تو معنی چې تو خرج الناس من الظلمات الى النور ذکر دا نور د عقل نه خلاف نه دی الله دې هغه ذات پیدا کړ سپر نو زمکا فانزل من السماء اور اورید وریدن باران راو باسی بده سره مې د پاره د خوراک تاسو وسخر لكم او کار کې لګولې د تاسو لپاره کیشته لتجری الفلک لتجری دا چوچلی په دریاب کې په حکم د الله باندې الفلک لانشونو جیازونه لتجری دا چلیږي دا فل بار په دریاب کې چوچلیږي په دریاب کې په حکم د الله او کار کې لګولې دي تاسو لپاره نه سندونه هغه تاسو خدمت کوي او کار کې لګولې د تاسو لپاره نور اوس وګمای دای بین همیشه روان وسخر لكم الليل والنهار او کار کې لګولې دا خدمت کې لګولې د تاسو شپه او ورځ
فاتاکم درکی تاسو له من کل ما سالتمو تر ټول واغونه چې تاسو حاجت وتا سالتمو چې غواړی تاسو په اعتبار د قال یا د حال سالتمو احتجتمو چې تاسو حاجت ته نو بس هغه د درکې کوي فرای او معنا کړی دا کلن باندې منون ویل د معنا فیا واتاکم من کلن ما سالتموه معنا فیا او کلن باندې تنوین واتاکم من کلن او درکړی دي تاسو او درکې تاسو ته هر چیزو ما سالتموه چې تاسو نو غوښتل الله نه غوښته نه دی والله درکې دلا ما نبوده متقاضای ما نبود ما نبوده متقاضای ما نبود لطف تو نا گفته امام شنود نه منګو نه زمونږه غوښتا وا د الله مهربانه زمونږ نا ویلي سوالونه سکړي دي نا ویلي سوال نه اوریدلی وان تو نعمت الله او کتا شمیر نعمت د الله نو لا تو سو ان شي ګرول دی را یقینا دا انسان خامخا ظلم کوونکې شرک کوي تعالی نعمتونه بل چاته حسابي کفار او نا قدر غټ نا قدر دی تعالی نعمتونو قدر نه کوي دلیل نقلی ابراهيم عليه السلام نه وګورا د دې مسلې لپاره ابراهيم عليه السلام مرکز قائم کړو او دې مسلې لپاره ابراهيم عليه السلام هجرت کړو تاسو ول انکار کوي پاو کې چې ابراهيم عليه السلام او رب می اجل هذا البلد امنا قال لا رب العزت دې خار لره د امن والا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام او بچ کمال را او بچو زمال را د عبادت د بوتانو نه بچ کمال را نو امر د دوام نه امر د بچ ساته مال را او بچو زمال را چې عبادت کومنګا د الاصنام د بوتانو یو شکل بل هر معبود من غیر الله دویم چې کوم شي ستاد الله نه مشغول کی بدل د دریم مران چې زمونږ باندې څه شی داسې غالب رانی شي چې ستاد حکم نه پیسو شو مصروف شو او ستاد تعلق نه مصروف شو چا محبت د غیر الله دی ورب می یقینا دی بوتانو غلط کړی دی ډیر ازللنا غلط کړی دی سنم باندې پوښینو د سبب د گمراهی دی کثیرن ډیر د خلکونه چا چې تابعداري وکړه زمانو فینو مني یقینا دا زمانه دی چا چې نافرمانی وکړانو یقینا تی بخون کې مهربان مائده کې حل کړو دا وربمی انی هجرت د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا هجرت دو هجرت ابراهیم علیه السلام کړو یو هجرت شام ته کړو او یو هجرت مکی مکرمه ته کړو نو دا د مکی مکرمه هجرت الله رب العزت طویل ورته لاړ شه ابراهيم عليه السلام ال تعالی زای و تعالی خو نو هاجر بی بی او اسماعیل علیہ السلام معصوم هغه ال تپاتې کو چر روان شو واپس شو نو هاجر بی بی ول आवाज ورکو الامن تکلنا یا ابا اسماعیل بلدتن لیس فیها ماء ولا انیس الامن تکلنا یا ابا اسماعیل ول اسماعیل کارا تم چاته پری دی چاته پری دی بلدتن لیس فیها ماء ولا انیس دا سیو خار دی چې نو کې وبشته او نو کې انسان شته ابراهيم عليه السلام په شان دي شکته غریو نیولې ځوان بیبی دا او معصوم بچی دی په ابراهيم په شان نګوري روان دي هغه له بیا आवाज ورکو پدریم ځلې ورته وی الله امرک بهذا یا با اسماعیل ول اسماعیل کارا تا الله رب العزت دا ویلی دي ډیر په تکلیف وته وی او بیا ما ته الله ویلی دي هغه وته وی آغا مؤمنی بیبی کلک ایمانداری هغه وته وی اذا فیض الله یضیعنا ذا اوس په الله موږ نه ځای کی چې الله طویل دي موږ به الله نه ځای کی نو ابراهيم عليه السلام الله تعالی سپورته کو او دعا وکړه وربامي هني اسكنت من ذريتي ما استوګن کل زنی اولاد خپل چې اسماعیل او هاجر او داغه نسل مدل تکو بیوادن په یو کند کې غیر عزیز راین
شنه د خاوند د فصل مختصر سیرت الرسول کې ذکر کړي وی الله بیت الله په دنیا کې په داسې ځای کې خېره چې هغه کې ظاهري هیڅ حسن نشته لکه نه اختر نه چینا نه کول ځای هیڅ پکیم نشته اوس پکیم نشته هغه وای دی کې حکمت داو چې د خلکو حج صرف د الله د کور د پاره شي چې دانی چې زور چکر به مو لګو اول ته بلګیرې تیری کونو دا مری د خپل موسم نه نو موسمی چکرې به ونه ویل سخت او جفاکش علاقه ده اوس هم پکې سختی ده راحت پکې بالکل نشته نو د دې لپاره چې دا حج او عمره صرف د الله د رضا لپاره نور چکر ول نه دوی مداد مولانا سیندی وي چې دای دغه من غیر ذی زرعین دا علاقه د فصل نه ده فصلونه پکې نه کیږي ناغوی چې دای په بین الاقوامی تحریک چلی زګه زمیدار سفر نه خوخی او چې کم تجارت والی هغه ګرځي نو دا خلک په ګرځي نو دای په دعوت چلی او عالمی تحریک په دی چلی دی وجه ابراهیم علیه السلام په داسې ځای کې تعالی وی چې کیناو هند بیتک المحرم په خوا د کور ستا عزت من کې ربانا سلام یې استوګن کړل دې لپاره چې ودرې مزلرا دین ودرې فاجلا فیدتا من الناس نو ګرځو ازلون د خلکو تعویلم چرا مایل شي دیتا فاجلا فیدتا من الناس نو ګرځو ازلون زنو خلکو کله امینه وینه ویلې نو کافر بم بیت الله ته روان ابراهيم عليه السلام په کې من ویلې حافظه من الناس تعویله شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی با چې ته مدرسې ته لاړ نو دا دعا به وکړي هجال حافظه من الناس تعویله ورزقهم من الثمرات ځوان وفاو نکړه ما د مشوره واغسته مې کلی کې کار شروع کو که بهر مدرسه کې تدریس وي کلی کې کار خره کنه کلی کې شروع کړ همای مون خو بسکاله استام زما همای بیا بل کاله چې شروع کو همای چې بیا استتای نه تاسو برازي ویول باندې درځم درځم ما یا دوا به کوي ما یجل افئده من الناس تعویلهم بخندا شوی خرد دین او پکې خو وندل او ځوان مفاونه کړو په شو الله دې سره د خبرو وکړي افئده من الناس زړونه د خلکو تعویلهم شرامایل کیږي دیتا ورزقهم من الثمرات او روزي ورکړي د میونه کېږي چې دې قدر وکي یلا اللهم یشکرون ربنا ای رب زمونږه یقینا ته پویږي پاغه باندې چې پر سات زمونږه ښکار کوي او نو پټیږي د الله نه معمولی څه خدما کوي په اسمان کې الحمدلله صفاتونه د خدای توب د الله غزاد کی شرای کمال او بوډا توب کې اسماعیل صاحب اسماعیل الله دوا زما قبول کړي اسماعیل دا غیر اسماعیل شو یا الله زما دعا قبول کړي نو دعا قبول شو نو اسماعیل شو اسحاق ضاحکت وامراته قائمه فضحكت نا خاندلیو نو اسحاق یضحک نو داغه نه اسحاق چې خپل جوړ شو داغه نه خپل جوړ د چواړې نو اسحاق شو ان ربي لسميع الدعاء یقینا رب زمانه قبل انکه دعا ورب می خود کمال را خودرون کې د مانزو خودرون کې د دین مطلب مقیم الصلاه خودرون کې د مانزو وامن ذریتی او د اولاد زمانهم الله دې بکی مونږ راولي اے رب زمونږه تقبل دعا قبول قبلنا زما ربنا اے رب زمونږه معاف کی مال را امر پلار زما لره اصول الله وللمؤمنین ایماندار ته معافیو کا فاغر چودری کی صاحب کتاب لا تحسبن الله يرد اخرت ذکر کئ لا تحسبن الله غافلا ګمان مکو الله رب العزت باندې نه خبر داغنا چې کوي ظالمان یقینا رسول کوي الله دې لرا غیر دیتا لیوم الی یوم یقینا رسول کوي الله دې اخر دیتا تاسو فی الابصار چې بوکه براوتی وی هریانی بوې پدې کې سترګې نو فینا مکنی منډو انکی به اوچته انکی سرونو لا ارتدو الیم طرفهم
نبرا ګرځي الیم دیتا طرفم نظر ددی برابر وګوري کته بنی شکته وافدتهم هوا او شنو دی و خالی د عقلنا او یرا خبردار ک خلق لرا دا غرضنا چراش دی عذاب د دنیا فیقول الذين انواع باکسان چې زیاته کړل دي اے رب زمونږه اخرنا الی جلن قریب واپس کوم لرا اخرنا ورستو کوم لرا الی جلنا غټی تک الی جلن قریب انیتی نزدې تا نجيب دعوتک چې مون قبول تیاو کو د بلنستا ونتبع الرسل تابعداري کو د پیغمبرانو اولم تکونو نو درخواست کول رد کی اولم تکونو اقسمتم آیاتاسو قسمونه نه کول من قبل ردی وقت نمخ کی چې مالکم من زوال یومانا چې نشته تاسو لرا من زوال ختم دل تاسو یې منګه په خپل مادیات سره یقین نه موږ سره ټیکنالوژي شته موږ سره ریډارونه شته موږ سره ارسشته موږ په وخت زلزلو هم سکیږو خبرېګو مالکم من زوال دیومانا مالکم من زوال چې نشته تاسو لرا لقیدل او اوریدل د دې غلطي عقیدینا تاسو قسمونه نه کول چې موږ د دې غلطي عقیدینا نه وړو وسکنتم او سیدلی وی تاسو په کندارو دا کسانو کې چې زیاته کړو په خپل ځانونو باندې بیا هم تاسو عبرت نو اغسته وتبین لكم او کار شي تاسو ته کیف فعلنا بهم تسکاتی میکړوي د دې سره سسکانی میکړوي د دې سره وضربنا لكم الامثال او بیان کړی مو تاسو ته نمونه د عذابونو فقط مکروا مکرهم او یقینا کړیو دی هغه فریبونه او منسوبې خپلې مکرهم اضافت زکو کو چې د وس مطابق څه زورونو کړو مکرهم د وس مطابق چې څه زورو د پیغمبر خلاف کړو وایند الله مکرهم او الله رب العزت سره جواب د مکر او علم د مکر دی الله ته د منسوبې ټول سوي معلومي وان كان مكرم لتزول منه الجبال يومانا ان مخفف من المثقل او لام لتزول كلا تزول وان كان مكرم لتزول منه الجبال یقینا ودا فریبونه د دی چړه کېدل وې د دینه غرونه دومره غټ غټ فریبونه کړیو چې غری د یو ځای نه بل ځای ته کړه وې واق پرست د ځای نه بدلو موحد د ځای نه بدل نکو د مادیات په لحاظ سره دومره غټ غټ مکرونه کړیو او دومره غټ غټ منسوبي بمونه یو سو بل سو هغه راتاور چې غرونه اقول په ایمان نه لقب ایمان او توحید د ځای نه بدل نکو ابو جال ته وګوره کنه فرعون ته وګوره اسی سره سسو نکړل خو د ځای نه وړه کول وان کا لك ابو بکر صدیق کوئی دعاء طلاق الجبال لا تزعزعهم الرياح النكدات داغ دا یا انداسی لکه غرونه بیکار آواگان دې د ځای نه نشي لقوله د ځای نه نشي لقوله دویم وان کان مکروم او نو دا فریب د دی ان نافیه او نو دا فریب د دی چې خوځیدل وي د دې د وجه غرونه یعنی حق پرست هغه خوځول نشو او نو دا مکرونه دی او نو دا فریبونه دی چې خوځیدل وي د دې د وجه نه غرونه دورم څه نو د توحید مقابله کړی مکرونه هیڅ شي نيره د آخرت ګمان مکو په الله باندې خلاف کون کې د وعده د خپل پیغمبرانو سره الله چې کوم وعده کړی پوره کوي وي یقینا الله رزور اور خان د بدلی غسلو فاغرت چې بدل کړی چې زمکه به د دې زمکه نه اسمانونه هم او مخامخ وشي الله ته چې کیو د زور اور او ویني مجرمان په قورت باندې تړل شي په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران خامسونه د دې بدران جوړوي من قطران د رنجلو یا ترکولو شعور زروالی اون خلی ورپونی او بدبو یومی واتخشا وجوههم النار او پټ بکی مخونه د دی اور به چاپی رشي د دې لپاره چې بدلور کی الله هر بندل داغي چی کړی دي یقینا الله رزق حساب کوونکې هاذا بلاغ للناس اول سورته اخر کې بیا راوړه هاذا بلاغ للناس دا
هاذا بلاغ للناس دا دی رسول لپاره خلکو لتخرج الناس من الظلمات الى النور ولينذروا به اور دې لپاره چې ويرول شي په دې باندې ولعالم دا چې پوشي انما هو اله واحد شيخنا الله دې کیو دې لپاره او رسول لتخرج الناس من الظلمات الى النور ليعلم ونور ذاوي ليعلم انما هو اله واحد دې لپاره چې پوشي دې شيخنا اغا الله دې الہ یکیو پس مکه کې د اولوہیت څوک بل قابل وليذكر اولو الالباب اور دې لپاره چې نصیحت واخلي عقل مند وليذكر اولو الالباب اور دې لپاره چې نصیحت واخلي عقل مند